ظالمانه اپریشن ظالمانه اپریشن PDA اپریشن یو ځل ته زمونږ د دې ولس ته چې کومه دا ستونزه ده د PDA له طرفه هغه تاسو د دې شیشې په ذریعه باندې ټول ولس ته او هغه ادارو ته هم ورسي چې کوم دا ظالمانه اپریشن کوي یا د دې وی چې په 2013 کې هم دغه شانتي د یو اپریشن اوازه پورته شوې وه بیا مونږ هغوی سره هغه افسرانو سره د هغه وخت مونږ کېناستو هغوی ته مونږ دا وویلي چې دا کوم ځای تاسو پیمنټ کړی دی نو هغه مونږه د رضاکارانه طور باندې د خپل هغه آبادیانې ورانې کړي او چې کوم زمونږ ته پیمنټ نه دی شوی نو مونږ هغوی ته وویلي چې تر کومې تاسو مونږ ته پیمنټ نه راکړي نو په دغه ځینو کې به مونږه دارنګه دوکانونه دارنګ کیبنې کیږدو چې د هغې نه مونږ ته زمونږ د ولس ته فایده رارسي کرایانو په ذریعه باندې دارنګ خلکو ته به روزګار هم پکې میلو شي نو په هغه معاهده باندې مونږه دوکانونه جوړ کړه چېرته تیار چتونه چېرته هم پې لرګي واچول چېرته هم پې کیبنې کېښوې او دا هم ورته وویلي چې که کوم زاړه لانټرونه وي نو د هغه وخت سره دی وي پاتې شو چې کله مونږ ته پیمنټ راکړي نو مونږ به بیا دا کوم دوکانونه که جوړو یا کیبنې ږدو د دې به درنه مونږ د آبادۍ پیسې نه غواړو خو دا کم وخت مناسبت چې کم ریټ وي نو هغه ریټ به بیا مونږ تاسو به مونږ ته راکوئ نن پرون راسې دارنګ بیا یو اوازه پورته شوې ده چې دی بیا اپریشن کوي تاسو ته دې پته وي چې دا کم روډ جوړ شوی دی د دې هم زمونږ کیسونه پراته دي چې د هغې هم مونږ ته پیمنټ نه دی شوی او د بده مرغه که تاسو وګورئ په دې صوبه کې د تیر لسو کالو هغه ګورنمنټ بیا ورپسې دا اوس هم چې چا ورکړی دی دې سره د دې ولس بیخي فکر شته نه دا که تاسو په دې رنګ روډ وګورئ نو په لکونو خلک د دې نه بس سفر شي او د روزګار نه به محرومه شي بېروزګاري به زیاته شي یو طرف ته د روزګار دغه رنګ حال دی او بل طرف ته چې دا رنګ قسمه اپریشنې شروع کړي نو هغې کې به د روزګار بیا څه حالت بیا به د دې ولس څه حال وي ملک صاحب مطالبات څه دي زموږ مطالبات هماغه مطالبات دي چې کوم دلته زمونږه روزګارونه د دې خلکو روان دي کم کیبنې یا دوکانونه تیار چتونه یا د لرګو یا څه قسم هم چې دغه دي د مکه شانتې پاتې کله چې مونږ له پیمنټ راکړي نو مونږ به ورته خپله هغه آبادیانې په خپله ورانې کړو او چې مونږ ته دوی د موجوده وخت پیمنټ راکړي او دوی نه به مونږ څه ګیله کوو که مونږ وګورو د دې ګورنمنټ تاسو په مردان کې وګورئ دوی شته ځمکې د ایجوکیشن هغه یې خرڅې کړي دوی وایي خزانه خالي ده نو دوی به مونږ له د دې وخت د دې رنګ روډ مونږ له پیسې به د کوم ځای نه راکوي ملک صاحب مونږ ګورو چې دلته کې ستاسو سره لږ ساعت مخکې دلته د اسمبلۍ غړی هم ولاړ د دې حلقې سره استاد اظهرخانې سره خاص کر د رساتي خو اظهرخانې او د حلقې هغې باندې اعتماد کړی دی بلکې درېیمه بیره دی چې اعتماد یې کوي اسمبلۍ ته یې رسولی دی نو هغه له دا په کار نه دي چې د خپل وزیر اعلی سره کینی او دا مسله حل کړي بجای د دې هغه دلته راغلی هغه مرداباد چغې وي دا په دې نه پوهېږم په دې لاجیک مې پوه کړم پکار دا چې هغه خپل وزیر اعلی صاحب سره کینی پکار ده خو زمونږ که تاسو وګورئ نن مونږ د ولس سره بالکل نن که تاسو وګورئ مونږ د ولس سره په دې ولاړ یو چې د دوی کم درد دی زمونږ پارلیمنټ سره ښکار نشته زمونږ د ولس سره کار دی چې کلم په ولس باندې ستونزه راغلی ده تکلیفات راغلي دي نو الحمدلله عوامي نیشنل پارټۍ مشران هر ټایم به ولاړ دي خو دې وخت سره زه د دې کلي د دې وطن د دې قوم هغه دغه ته زه ګورم چې په لکونو خلک دا به بېروزګاره کېږي نو د دغې وجې مونږ دا کوشش کوو چې زمونږ کم د ځمکو خاوندان دي هغوی ته خو چې تر کومې پیمنټ نه میلو شوي هغوی خو به یې نه پرېږدي خو هغې سره سره که تاسو دغه کې د روزګار خلک وګورئ د دوی به څه حال छीनना चाहे कोई बदमाश आए कोई आर्मी का रिटायर आए और कोई अफसर आए उसको नशा हो कि मैं आर्मी का रिटायर अफसर हूँ उसमें नशा हो तो हम नशा उतारने वाले लोग हम नशा उतारेंगे इसके हम छोड़ेंगे नहीं इसको ये कोई मजाक तो नहीं है कि मेरी ज़मीन पर आके और हमारी ज़मीनों पर ये कब्जा करना चाहिए कब्जा माफिया है हमें पता है कि यहाँ पर यहूद और नसारा के जट की हुकूमत बैठी यहाँ पर ये उसी का पैरोकार है ये उन्हीं के आए हुआ और लगाए हुआ DG है DGPDA जो है हम किसी भी सूरत मामले के आज मैं वज़ीर आला के पास जा रहा हूँ और उसको मैं बताऊँगा कि इसको इस ओहदे से हटाएँ ये यहाँ पर इसके काम देखो इसके कंस्ट्रक्शन देखो सारी वीडियो मेरे साथ मौजूद है ये एक करप्ट तरीन इंसान है
حاجی صاحب آپ اس وقت اور اس ٹائم آپریشن رک گیا تھا اور پھر آپریشن کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن یہ ایک 4-5 دن ہو گئے ہیں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ یہاں پر پیشتہ خانہ میں انہوں نے کی ہے. اور جو میرا حلقہ PK84 ہے وہ یہاں سے موٹر وے سے لے کے یہ نہر تک ہے، وہاں تک یہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اور یہ آئیں گے اپنے پاؤں سے جائیں گے چارپائیوں میں انشاءاللہ.